ولوطا إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. سورة اعراف شروع د سورة اعراف دویم ایسوا والبابو څلورمه واقعه وا د دویمې دعوې سره تعلق لرلو. دویمه دعوا د سورت دعوا الاتباع ما انزل الله، کتاب پس روان شیا چې الله را لېږلی دی. ولوطن لای منګه لېږلی لوط علیه السلام. دلته یا معنا ده اذکروا لوطا، یاد که لوط علیه السلام. یاد وارسلنا لوطا، منګه لېږلی لوط علیه السلام. اذا قال لقومه، کله چې ویلا قوم خپلتا اتاتون الفاحشة، تاسو راتګ کوئ بهایتا، ما سبقکم بها، راتګ نه دی کړی بها دغه بهایتا، من احد یو کس، من العالمین د مخلوقنا. یو قول دا دی چې ما سبقکم بها من احد من العالمین، یا مراد د دغه زمانی مخلوق ته مراد دی چې په دغه زمانه کې چا دا عمل نه دی کړی چې نارینه ته راتګ کړی. لیکن غوره قول دا دی چې نه، په عالم کې دا کار چا نه و کړی. د لوط علیه السلام د قوم نه مخکې او دا عباران شیا چې څو کارونه دی کې پکې وو. د لوط علیه السلام په قوم کې 10 کارونه، او 10 کارونه به دا امت وی کوي. با کې یو څه نارینه ته راتګ کول او نارینه د ځان سره ساتل، او په دا سړي باندې حدیث کې راځي لعنت دی د الله چې دا شهوته خواهش پوره کوي د نارینهونه. کار د دی څو انکم لتاتون الرجال، یقینا تاسو راتګ کوئ نارینهو ته شهوتن د پاره د خواهش پوره کولو، من دون النساء، ما سوا د زنانونه. زنانه پرېږدئ او نارینه ته راتګ کوئ. روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه امت باندې د دې نه ویرېږم چې دی به بت ته سجده وکړي، خو زه امت باندې د دې نه ویرېږم چې دی به عمل د قوم د لوط علیه السلام شروع کړي. او د قوم د لوط علیه السلام عملونه یو دا لوی ناکار عمل، نارینهو سره یارانې کول، د هغوی سره تعلقات برابرول چې نارینه وي. روایت کې راځي چې دا عمل په زناورو کې صرف د خنزیر دی. روایت کې دا هم راځي چې کله یو سړي کې دا عمل وي او دا مړ شي او دا د قیامت په ورځ د قبر نه راپاڅېږي، نو دا به خنزیري، یعنې نور به انسان وي او شکل به د خنزیري. او بعضې کتابونه دا وایي چې کله یو سړی دې عمل باندې نجس شي او پلید شي، وایي که دا دریابونه په ځان باندې راواړی، د الله نبي وایي دا به وله کافي نه شي. دریاب اوبه دا اول انبیا، نو د غسل به ونه وځي. او بل روایت کې راځي چې کله یو سړي کې دا عمل وي او دا مړ شي، نو الله د لاش منتقل کوي هغه لاشونو د قوم د لوط علیه السلام ته. دای په عذاب کې دا مبتلا وي، بای باندې چې کوم عذاب او په کوم علاقه نقل الله والله انت منتقل کی. او بل ذکر راځي چې کله یو سړي کې دا عمل یو دا پلید شي، نجس،
او دا په خخته باندې ودرېږي او اوبه په ځان باندې راړئ او دا خخته د اوبه پاکه کیه او دا خخته ولیکي ختمه کی بیا به ومه د دې سړیه د نجاست نه صفایي رانشي یعنې دا به پاک نشي. او بل مقام باندې وایه چې کله یو سړي کې دا عمل وي نو وایي د الله عرش دا خوځېږي د غضب نه او د غصې نه د الله عرش دا جړقېږي نو دا ناکار عمل دی. انکم لتاتون الرجال یقینا تاسو راتګ کوئ خامخا نارینهو ته شهوتن د پاره د خواهش پوره کولو من دون النساء ما سوا د زنانو نه. امام مالک رحم الله وی کم سړي کې دا عمل دی وی فاعل او مفعوله دواړه په ګټو باندې ولي ان دواړه هلکانه په ګټو باندې ولي رجم یې کوي که دا واده والا دی او که غیر واده والا دی. او په بل روایت کې راځي وی که چېرته دا محسن دی او شادي شوده دی نو وی دله سزا ورکه. سزا یې څه ده؟ سزا یې دا د امام ابو حنیفه رحم الله وی چې قاضیه د وقت به وله سزا وټاکي خو هغه دا د قتل سزا ولې نه سپارلی شوې ده مفوضه ده هغه قاضي ته چې دا اصلاح په څه کې ګڼي او په څه کې خیر دی هغه کار دی وکړي. امام شافعي رحم الله وایه دله به حد ورکوي حد د زنا این کو شادي شوده دی په ګټ ویوله او که غیر شادي شوده دی 100 کوړې ته نه وباس. بعضې علما وایه د کمره یې ورغړوئ غره نه یې راواچوئ او بعضې علما وایه چې نه دیوال پې نه د بره راواچوئ او بعضې علما وایه چې نه په سولی که یا زوړندې کوي او بعضې علما دا وایه چې نه خره باندې سواره کوي او سرونه ترې وخروئ او مخونه وله تور کوي او بازار کې د ده تشهیر وکړه چې دا سړی لونډه بانز دی او دا سړی پلید دی ګنده دی. انکم لتاتون الرجال یقینا تاسو راتګ کوئ نارینهو ته شهوه د پاره د خواهش پوره کولو من دون النساء ما سوا د زنانو نه بل انتم قوم مسرفون بلکې تاسو یو قوم یې ویا د حد نه زیاتې کوونکي. وما كان جواب قومي نو جواب د قوم د لوط علیه السلام الا ان قالوا مگر دا خبره وکړه اخرجوهم من قريتكم او باسیا دیو لرا من قريتكم د کلی خپلنا د علاقې د کلی نه وشړئ انهم اناس یتطهرون دا څه خلک دی چې ځان پاک پاک ګڼي ځان یې پاک کړی دی موږ ته. بعد ویا ینتزهون عن ادبار الرجال و ادبار النساء عبدالله بن عباس دا وی دا خلک دی چې ځان ساتي د غلطې طریقې د نارینه او د زنانو نه. فانجینا ولای منګه نجات ورکړو لوط علیه السلام لرا و اهله او اهل د ده لرا. د اهل نه مراد څه دی؟ دوه نوڼه د ده وي د لوط علیه السلام او کور والی مشرکه وه الا امراته مگر ښځه د ده کانت وا من الغابرین د پاتې کېدونکو نه په عذاب کې. وامطرنا علیهم منګه راوورولو علیهم په دیو باندې مطره باران د ګټو. جبریل علیه السلام ته الله حکم وکړ روایت کې راځي یو وزر یې ترېنه د لاندې کو د دیو د ښار نه او د سټې نه راچوت کو تر دې پورې چې د اسمان والاو ملائکو دا د بانګیان اوازونه او د سپو غپا واورېدله بیا یې هلته په ګټو باندې وشتلو او د هغې نه وروسته الټه راګزار کو. یو امت نه الله په یو کار باندې دومره سخت عذابونه نه دي ورکړي لکه دی نور امتونه شرک کړی دی د پیغمبرانو خلاف یې کړی انبیا علیه صلات وسلام یې شهیدان کړي بس په هغې باندې یا زلزله راغلی ده یا چغه د جبریل راغلی دی یا طوفان راغلی یا سیلی یا دارنګې اوبه پې نه راغلي غرق شوي دیو باندې 3 عذابونه رال یو یې پورته چوت کړه بیا یې په ګټو باندې وشتله بیا یې نسکور راګزار کړ. دا عمل ناکار او قبیح و.
وامطرنا علیهم علی منګه راوروله په دوی باندې مطره باران د کاڼو فانظر الله وګوره کیف کان عاقبة المجرمین څرنګه شو الله وی انجام د جرم کوونکو ویلا مدین علی مدین ته موږ لېږلی و اخاهم ورور د دی شعیب علیه السلام قال ویل یا قوم اعبدوا الله قوم زما بندگی کوئ د الله ما لکم نشته تاسو لره من اله غیرو بل معبود ما سوا د الله نه قد جاءتکم بینه راغلي تاسو واضحه دلایل من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه فاوفوا الکیل پورا ورکیا پیمانه والمیزان او تلې لره د شعیب علیه السلام په قوم کې دا عمل پکې و چې عیبه ناپتول کې کمې کو چې ځان له به چانه څه اصله نو پوره به تلل او چې کله به چاله ورکوله نو ناقص به ورکول کم دا یې دپاره مستقل پیغمبر الله راولېږلو معلومه ده شوله ناپتول کې کمې کوله دا کبیره ګناه ده او دا لوی عمل دی چې د انسان ایمان ته نقصان رسوي د دې د وجې نه الله مستقله پیغمبر دې مسلې له رالیږلی چې تاسو به ناپتول کې کمې نه کوئ پای کې بیا ما تفصیل کړی پرونه چې فاوفوا الکیل ګوره د دې نه مراد ډیوټیم ده چې د یو سړي ډیوټي په 8 بجې لګي او دا په 9 ځي نو دا د 1 غنټې پیسه ده بیا حرامالي او په 12 باندې ختمیږي او دا په 11 کور ته راغلی نو دا ناروا ده دې نه به ځان ساتي دا پیمانه تا پوره ورنه کړله او ځان له دې تنخوا پوره واغستله علماو دا مسله د دې ایتونو د لاندې لیکلې ده فاوفوا الکیل پوره ورکیا پیمانې لره والمیزان او تلې لره یو پیمانه ده او یو ګوره تله ده پیمانه دا معین لوښي ته وایي لکه مثال کې پلی یا زمونږ زمانه کې لیټر دا یو معین لوښي دا پیمانه ده زمانه کې به داسې لوښي نو په 10 روپۍ باندې به یا په 1-2 روپۍ باندې به دا لوښي د غنمو ډک کېدلو او یو وزن دی هغه په زمانه کې ساع دی مد دی دا وغیره نمونه دي زموږ زمانه کې کیلو دی سیر دی دړی ده من دی خروار دا وغیره دي ولا تبخسوا الناس مه کموه د خلکو نه اشیاء مالونه د هغوی مال ترې مه کموه ولا تفسدوا او فساد مه کوئ د فساد نه مراد دلته شرک دی امام رازی رحمه الله وایي دا آیات شامل دی هم غصب او سرقې او حیلې ته مه کموه د خلکو نه مالونه د هغوی غلا مه کوه غصبه په زور باندې د چا نه مال مه ووه بریدونه مه ووه رشوت باندې یا د چا نه څه ماله دا مالونه د خلکو وال دي دارنګې حیله بانه ورته نه مه جوړوه ولا تفسدوا فساد مه کوئ فی الارض په ځمکه بعد اصلاحها پس د خیرخواهۍ نه ذلکم خیر لکم دا به غوره تاسو لره ان کنتم مؤمنین که تاسې وئ مؤمنان ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله ولا تقعدوا مکینه یا بكل صراطنا په هر لاره کې توعدون چې تاسو ویروئ خلکو لره وتصدون عن سبیل الله او منع کوئ خلکو لره د لارې د الله نه څوک منع کوئ من آمن بیا چا چې ایمان راوړی په شعیب علیه السلام باندې وتبغونها عوجا او تاسو لټوئ کږوالی شبهات خلکو ته بیان چې لارو کې بناس عبدالله بن عباس وایي په لارو کې د دیو کېناستله یو خو د قتله د شعیب علیه السلام د پاره دویم دا شعیب علیه السلام کلی ته به څوک راتلل او خبر به شو چې دې کلي کې نیک سړی دی او پیغمبر دی دا ملاقات له برته ایمان به پرې راوړ بس دی به منع کوله او شبهې به یې ورچلې کله به دا شاعر دی سایر دی د پلار او د نیکه د دین نه دی اړی ابي هريره وایي رضی الله تعالی عنہ امام قرطبي ذکر کړي لقطع الطريق یا پلار باندې بیډا کې کولې دې ته بناسو مسافر به لوټ کول او سودی ویا چې نه دای به عشره په ظلم باندې اغس زمیدار او بچرته مال اغسه او فصل به راغسه او مال به را روان کړي دای بلاره توروتله داغه نه به په زور باندې عشر واس لکه نن سبا زمانه کې د پولیسو حال چې ګاړی را روان یا هغه سبا خپل لیټر ورسره
خپله چیټۍ به ورسره دا به ورته وږې لاندې ته وروتی سړک ته یاره وایي ماله خو څه چای پانی را دارنګې وایي د اختر ورځې دي څه کپړه مپړه د واسکټ دپاره ټوپۍ دپاره وایي پکول دپاره وایي څه هدیه خوره نو هغه رشوت ته هدیه ووایي نو دا منه ده ښه لاره کې دا وروتل او په لاره باندې یا د خلکو نه شوکې کول او یا خلکو زړونو کې د حق پرستو خلافه د هغې شبهات او شکوک پیدا کول وذکروا یاد کئ اذ کنتم کله چې وئ تاسو قلیلا لږه په اعتبار د عدد سره یا په اعتبار د مال سره فکثرکم نو الله زیات کړی تاسو یا یې د عدد زیات کړی یا یې د مالونه زیات کړي وانظروا وګورئ کیف کان عاقبة المفسدین چې څرنګه شو انجام د فسادګرو تسلی ورکوي اوس وإن كان طائفة يقينا ويوڑا منكم ساسنا آمنوا ایمان راوړی بالذي فاسد ارسلت به چې زرا لېږلی شوی م په هغه باندې وطائفة او بله ډله لم یؤمنوا ایمان یې نه راوړی فاصبر الله صبر کوئ حتی یحکم الله بیننا تر دې پورې چې فیصله وکړي الله تعالی زموږ په مابین کې وهو خیر الحاکمین او د الله غوره فیصله کوونکی دی قال الملأ الى مشرانو الذين كسان استكبروا چې لوی والی کړی من قومي د قوم ددنه لنخرجنک یا شعیب خامخا به موږ وباسو تا لره یا شعیب والذین کسان لره چې ایمان یې راوړی ما کسا سره من قریتنا د کلي خپلنا او لتعودن یا به ته خامخا داخل شي فی ملتنا زموږ په دین کې دلته عود اصل کې وی عربیت کې خپل زوړ حالات ته واپس کېدل لیکن دلته دا معنا نه ده دلته د عود معنا لتو د خلن تبه خامخا داخليږي بیرته زمنګ دین کې داخل شه یا کلی نه وځه او لتعودن یا بخامخا داخليږي فی ملتنا زمنګ په دین کې قال ویلا شعیب علیہ السلام الا اولو کننا کارهین اگرا چې منگا بد گنون کیو ساسو دین لرا ستاسو دین منگا بد گنو بیا با منگا ساسو دین کی داخلی قد افترائنا لاللہ کو منگا واپس شلو ساسو دین تا او یا منگا داخل شلو ساس پا دین کی قد افترائنا اخیننا منگ با وطولو علاللہ فاللہ بانی کذبان دروغا ان عودنا کو منگا واپس شلو فی ملتکم ساس پدین کی بعد از نجان اللہ منها پس آغنا چه اللہ منگل نجات را کرنے دا غینا وما یکونو لنا او ندی مناسبا منگ لرا ان نعود فیا چه منگ واپس شدی دین تا الا یشاء اللہ مگرا چه اللہ یغاڑی ربنا زمنگ رب وسیا ربنا فراخ دی رب زمنگا کل شین هر یو سیستا علما پا انتبار دا علم سرا علاللہ توکلنا پا اللہ بانی منگا بروسا کردی دا ربنا ای زمنگا ربا افتح بیننا پی صلاحو کا زمنگا پا مینس کی و بین قومنا او پا ما بین زمنگ دا قوم کی بالحق یا پا حق سرا وانتا خیر الفاتحین او یا اللہ تغورا پی سلک ان کی وقال الملأ الذین اویلا مشرانا کسانو کفرو چکو پرے کڑے من قومی دا قوم دا شعیب علیہ السلامنا لئن اتبعتم کو تاسو تابیداری وکړه شعیب د شعیب انکم اذا لخاسرون یقینا تاسو به په دغه وخت کې د تاوانیانو نه وي فاخذتهم رجفه پسونی ولاده ولرا زلزلی فاسبحوا شدیا پی داریم په کورونو کې جاثمینا پړمخې پراته الذين لا خلق كذبوا شعيبا چې دروغجنې ګڼلی شعیب علیہ السلام که لم یغنو فیها گویا چې دی نه آباد شوي یا نه اوسېدلي فیها په دې کلي کې الذین لا خلق کذبوا شعیبا چې دروغجنې ګڼلی شعیب علیہ السلام کانو دیا هم الخاسرون دیو تاوانیان فتولا نو مخې واړه د دیونه وقال وی ویل یا قومي قوم زما لقد ابلغتکم یقینا ما خو ورساو تاسو رسالات ربی پیغامات در خپل
ونصحت لكم او ما خیر خوای ولټولا تاسو لره فکیف آسا ز څرنګیا غم جن شما یا ز څرنګیا د غم اظهار وکما علی قوم کافرین په قوم کافر باندې وما ارسلنا في قرية من نبي الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء اوس ابتلا ده امتحان دی د دې جنا په نعمتونو او عذابونو سره وما ارسلنا في قرية الله منګ نه دی لېږلی په یو کلي کې من نبي هیڅ یو پیغمبر الا اخذنا الله منګ نیولې دی اهلا اوسیدونکي د هغې بالباساء په تکلیف مالی و ضرا په تکلیف بدني باندې دې آیات کې تقدیر دی ګوره یعنی منګ نه دی لېږلی یو کلي ته پیغمبر نو فکذبوا اهلا تکذیب به وکړو دروغجن به وګڼلو نو اخذنا لای منګه نیولې د هغې لره اوسېدونکي د هغې بالباساء په تکلیف مالی و ضرا په تکلیف بدني باندې ولې مو ونیوله لعلهم یضرعون د دې دپاره چې دی عاجزي وکړي الله ته ثم بدلنا مکان السیئه بیا لای منګه بدل کې ورکو په ځای د تکلیف باندې الحسنه آرام حسنه نه مراد څه دی خوشحالي آرام دا هم پې نه راوستلو حتی عفوا تر دې پورې الله چې منګه معافي وکړله معافي دلته څه ده زادو فی النسل والاولاد الله وایي راحت به هم پې نه راوستلو او الله نسل به موله سیوا کړو اولاد به موله سیوا کړل درگذر به الله وکړو د دوی نه وقالو دی ویلا قد مس آبانا رسېدلی زمونږ پلرونو ته الضرا والسرا هغه تکالیف مالی او تکالیف بدني دا خو یې زمونږ څه ته رسېدلي دا غمونه او دا دردونه وې دا مونږ رسېدلي پلرونو ته مونږ ته نه دي رسېدلي یا به ویله چې دا هغو ته هم رسېدلي مړه څه خبره نه ده فنحنو مثلهم مونږ هم د هغې په شانتي ورځې دي ده ورځې دي وې اوړي راوړي وقالو ویل بیا قد مس آباءنا رسېدلی وې زمونږ پلرونو ته الضرا تکالیف بدنیه والسرا او تکالیف مالیه فاخذنا ملای منګه ونیوله دیو لره بغتة ناصافا وهم لا يشعرون لای دیو ته پته نه وه ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم الای کو چرتا کلو والا آمنو ایمان راوړی وی واتقوا او ځان ساتلی وی د شرک نه لفتحنا علیهم الای موږ به برسېره کړې وی په دیو باندې برکات من السما برکتونه د اسمان والارض د ځمکې دا کنایه ده د کثرت الفواید نه الله برکتونه به م رالیږلي وي او نباتات به لای شوي وي ولکن کذبوا لیکن دیا تکذیب وکړلو فاخذناهم منګه ونیوله لای دیو لره بما کانو یکسبون په سببه دا ګناهونو چې دی به کول افامن اهل القرى ان یاتیهم باسنا دا خطاب دی اوس موجوده ته آیا بی فکر دیا دا عذاب دراتللو نه اهل القرى الله ویا دا کلیوالا یا معنا داره بی فکره دویم معنا وکړه افامن آیا محفوظ دی اهل القرى دا د کلیوالا دا عذاب د الله نه درېمه معنا افامن آیا بی ویری دی اهل القرى دا د کلیوالا دا عذاب د الله نه دا نه یریږي بی ویری شوي دی الله وایي آیات یوما چې راشي دیو لره باسونه عذاب زمونږه بیاتن د شپې وهم نایمون او د یاود وي او امینه اهل القرى الله ویا بی فکر دی کلوالا آیات یوم چې راشي دیو لره باسونه عذاب زمونږه زوها په وخت د چاشک وهم یلعبون او د یا لوبې کوونکي وي افامنو مکر الله بی ویر دیا د تدبیر د الله نه فلا یامنو نبی فکر کی مکر الله د تدبیر د الله نه
الا القوم الخاسرون مگر قوم تاوانیه. اولم يهد للذين يرثون الارض من بعد اهلها. آیا نه د ښکاره شوی الله وی اولم يهد للذین، آیا نه د ښکاره شوی الله یا کسانو ته یرثون الارض من بعد اهلها چې میراث کې اخیستې ده د یا ځمکه من بعد اهلها پس د اوسېدونکو نه، یعنې مخکنو خلکو نه وروسته دې ورته دا ځمکه پاتې شوې ده. الله نشاء لایکو موږ وغواړو اصبناهم بذنوبهم، موږ به ورسو الله ویا دیو ته په سبب د ګناهونو د دیو عذابونو لره، یا به موږ ونیسو دیو لره بذنوبهم په سبب د ګناهونو د دیو، ونطبع علی قلوبهم الله موږ به مهر ولګو د دیو په زړونو باندې، فهم لا یسمعون الله دی هېڅ نه اوري، حق به نه اوري حق. تلک القرآن الله وی دا کلو والا نقص علیک لای منګې بیانو پتا باندې پیغمبره من انبائها د بعضې خبرونو د هغې من تبعیضیه دی، یعنې دا بعضو کلو حالات پیغمبره موږ تا باندې بیانو دا لپاره د تسلی د پیغمبر او مؤمنانو. ولقد جاءتهم رسلهم یقینا راوړي دیو لا رسلهم استازي د دیو بالبینات واضح دلایلو لره، مراد د بینات معجزات دی مدارک وي. فما کانوا لا نو د یا لیؤمنو چې ایمان یې راوړی وي بما کذبوا من قبلو، بما د دې وجې نه کذبوا من قبلو چې دروغجن ګڼلي من قبلو د دیو نه مخکې په اول د بعثت د رسولانو کې دی څه کړی تکذیب کړی. د دې تقریبا زاد المسیره 15 اقوال دا د آیات کې ذکر کړي دي. فما کانوا لیؤمنوا، یو قول دا دی فما کانوا لیؤمنوا عند مجیء الرسل بما سبق في علم الله انهم يكذبون به يوم اقروا له بالميثاق حين اخرجهم من صلب آدم. دا قول د ابی بن کعب دی. معنا ګوره د آیات دا ده فما کان ولا نو د یا لیؤمنو چې ایمان یې راوړی وی، ولې ځکه چې په وخت د پیغمبرانو د مجیعت کې د ایمان نه راوړ، ولې الله ته پته وه چې د دیونه کله اقرار د میثاق اخیستلو نو دی د آدم علیه السلام د ملا نه پیدا کړله چې دی به منکر یې، دی به انکار کوي. دا خو الله ته بازل کې پته ده کنه. نو فما کانوا لا نو د یا لیؤمنو چې ایمان یې راوړی وی، ولې بما کذبوا من قبلو د دې وجې نه چې دی دروغجن ګڼلي دي د مخکې نه، یعنې د الله په علم کې الله ته پته وه. دویم قول دا دی فما کانوا لیؤمنوا عند ارسال الرسل بما كذبوا به يوم اخذ ميثاقهم من اخرجهم من صلب آدم فآمنوا كرها حيث اقروا بألسنة. عثمان دا قول د عبدالله بن عباس فما کانوا لا نو د یا لیؤمنو چې ایمان یې راوړی وی، ولې ایمان نه راوړ د الله ته پته وه چې کله د دی نه واده اخیستله نو د دې نه دا واده ایمان دی ښکاره کړی په ژبو باندې جبران یې ښکاره کړی، زور پې نه و. خو چې کله ارسال د رسولانو وشو نو بیا خو زور نشته کنه، لا اکراه فی الدین، نو بیا په هغه وخت کې د ایمان نه راوړ، نو د الله په علم کې دا وه. دریم قول دا دی فما کانو دی نه دی چې ایمان راوړي کله چې دی د مرګ نه وروسته اقرار وکړله چې یا الله موږ واپس که دوباره دنیا ته، دی ویل کنه یا الله موږ واپس دنیا ته بوځه، نو موږ به یا الله ایمان راوړو. الله یې نه دی دی چې ایمان یې راوړی وی، ولې بما کذبوا به الله بما کذبوا من قبلو ځکه چې تکذیب یې کړی مخکې په دنیا کې، نو مخکې تکذیب کړی دی، اوس یې که دنیا ته واپس بوځو نو فما کانوا لیؤمنو ایمان نه راوړي. مخکنی انکار الله په وروستني انکار باندې دا دلیل دی او دا قول د امام مجاهد دی
رحمه الله. څلورم قول دا دی فما کان لاینو د یا لیومنو چې ایمان یې راوړی وی ولې بما کذبوا من قبل د دې د وجې نه چې تکذیب کړی و مخکنو امتونو. نو د مخکنو امتونو د دیو آباو د اجدادو انکار دلالت د دی په انکار کوي. نو هغه ایمان نه دی راوړی نو دی ایمان هم نه راوړي. دا قول د یمان بن رباب دی. پنځم قول زاد المسیر دا ذکر کړی فما کان لاینو د یا لیومنو چې ایمان یې راوړی وی عدم ایمان یې کلی دی بعد رؤیت المعجزات کله لا یا چې معجزات ولیده بالبینات واضحه دلایل فما کانوا لیؤمنوا نو الله وی دی چې ایمان یې راوړی وی ولې بما کذبوا من قبل ځکه د دې معجزاتو تکذیب یې مخکې نه کړی دی. دا خو یې مخکې کړی د مخکنو انبیاو د معجزات. نو وروسته که د بل پیغمبر له موږ معجزه ورکړو الله یې د ایمان نه راوړي. کذلک یطبع الله دا قرنګې الله مهر لګوي علی قلوب الکافرین په هغه زړونو د کافرانو باندې. وما وجدنا لاکثرهم دا حال دی اوس قرآن والا وما وجدنا لا منګه بیا نه موندلو لاکثرهم زیاتو د دیو لره من عهد صله وزه ایفاء العهد دی ونکو ډېرو کله والا الله وعدې کړي دي خدایا هغه الله اوس پوره نکو. وین وجدنا لا ویا منګه بیا موندلا یقینا اکثرهم زیاد ثبوت د موسی علیه السلام او د مؤمنانو دی. ګوره واقعیا د څه دپاره وړي دا ګوره او دا چې کله تا مطالعه کې که نه د تفسیره نو ټیم کې سړي ته پته ولګي چې یاره یو منظر به شروع که نه یو ترتیب باندې به تا صورت شروع کړی با ترتیب باندې تا به په ذهن کې یو مسله را پره کړي نو ته به یو تفسیر رالی بل به رالی بل به رالی موضوع به یوه روانه یو دم به پکې واقعه راشي منځ کې. دا اوس حال د قومونو یو دم پکې د موسی علیه السلام واقعه لپاره الله ذکر کوي. یو خدا داعی له تسلی ده چې ګوره کله به ته محنتونه کې خو ګوره هغه محنتونه ستا په امید باندې به دا وي امید به دې دا وي چې یاره ما خو ډېر محنت وکړو زما دا کار به ډېر په ترقۍ باندې رواني خو الله یې ګوره یو دم به پکې فرعون پیدا کیږي. نو تاله تسلی درکوي چې ګوره لکل فرعون موسی د هر فرعون دپاره الله موسی مقرر کړی. نو الله تا ته داعی ویا ګوره چې ته د قوم موسی نو ته به په ځینو خبرو باندې او په ځینو اعتراضاتو باندې به مشن الله د توحید نه پرېږدي. یو خو پکې دا حکمت دویم د واقعه مقصد دا وي چې کله رسول لره څه ورکوي تسلی ورکوي پیغمبر خفه شي غمجن شي دعوتونه روان وي چلیږي خلک ایمان نه راوړي خلک بغاوت کوي الله ویا داسې کلکوالی به وکړي لکه موسی علیه السلام. اخو کلی پرېښی دی وطن یې پرېښی دی 10 کاله مدین کې ګړې وبزې سره ولي. نو دا تسلی رسول له ورکوي. دریم حکمت پکې ادوارو ته اشاره ده. څه ته ادوارو ته استاد ادوار څه ته وایي دورونو ته اشاره ده. هلکه قرآن خو وی خو ګوره کله باندې شامی دور راځي شامی دور هغه د چاو د ابراهیم علیه السلام هلکه ورته پکې اچلی وګوره. کله د باندې عراقي دور راځي هلته ګوره بیبیه پرېښودله په صحرا په مکه کې ولاړی ته عراق. کله لای ګوره فلسطیني دور د باندې راځي نو دې ته به لای فکر کې. کله به وایي چې مصري دور د باندې راځي د موسی علیه السلام. کله دایي ته وایه ګوره مکي دور د باندې راځي کله ورته وایه مدني دور به راځي. نو دا ادوار دي
نو دا تسلی درکوي چې د دې حالاتو نه به اوړي، کله به بایکاټ خلک کوي، کله به دله دمکیانې درکوي، کله به د جیلونو ته اچوي، کله به در باندې مدرسې بندوي، کله به دله مرګري وال او ټکل درکوي. دا تا ما ویلي چې د 25 نه آخوا تدابیر او مکرونه د مکی مشرکانو او د مدینه منافقانو د رسول الله دعوت ته جوړ کړي چې دا قرآن په څه طریقه بند کو او د اخلاق. نو کله به ولا مرګري ټکول وال به ولا، نو کله به ستانه مرګري گرفتاریږي، بس کله به یو خوا او شاته علاقې ته، کله بل ته، دا خو د پلاني خواله یو سړی ونیو زمونږ د علاقه مخکې، زمونږ علاقه کې نو خو زه جدا یو کس یې ونیولو. نو زه د هغو خلکو که یو ځل 2-3 روټۍ لتلی ومه، بیا یې کور کې ویلي وې چې دا زمونږ هلک یې ونیو، دا مولوي صاحب زمونږ که راځي. نو ما ته چا راورسوله، نو ما چې په دغه دال خلاصی نو ما ولې نه وي وی او دارنګې حدیث رسول الله وی، او کله وی د بدر غزا، کله وی د احد غزا، او یاره ګوړې به کیچ کو، نه به شهدا ورکو، نه به جیلونو لزو، او نه به تکالیف راځي، نه به کورونه ورانیږي، نه به را باندې نور مصائب راځي. وی داسې خو موږ لم یو جنګ وګورو چې باقي اسلام ترقي کوي او راوریږي پکې ګوړه، او اسلام پکې ترقي کوي او باقي ټول راحتونه وي، سهولیت یې دا نه. نو دې واقعه کې دیلا تسلی ده، ښه دورونو ته اشاره ده، هر قسمه دور. کله به د باندې دمکیانې کوي، اوس به وینې موسی علیه السلام له دمکیانې ورکوي. کله به د شپې ځای نه، د موسی علیه السلام د مور په غېږه کې هم د شپې ځای نه و، ولې په کم کال چې حلالوله په هغه کال خو دغه فرعون واړه ذبح کول. نو مور ته الله زړه کې واچله چې څه جوړ کا، صندوق ولا جوړ کا، او دارنګې وروی چوه، او به ساحل ویسي کناره به وسې د فرعون په کور کې به موږ الله وی رالوي کو. نو کله به دا مسلې هم د باندې راځي. ښه اوس دا واقعه موږ تقسیمو زموږ مشایخ په 6 مقاماتو باندې. نو دې واقعه کې 6 مقامات دي، 6 مقاماتو باندې. بیا ترغیب د اطاعت د رسول ته، او انعامات دی په بنی اسرائیل باندې، او تخویفی دنیوی دی، او ذکر اصحاب السبت دی. ثم بعثنا لای بیا منگا ولیگلو من بعد مرسد دیونا موسی علیہ السلام لرا، د چان امرس لای ولیگلو ایدنو علیہ السلام نا. واقعا د موسی علیہ السلام په قرآن کریم کې تفصیلی ده، خو ګوره په مقام واحد باندې نه ده. نو دا قرآن د قصو کتاب نه دی چې تا ورته غوږ ایښی چې هله په مصر کې پیدا شو، بیا سیند ته ګزار کړ، بیا رالوی شو، بیا هلته واده وکړو، 5 بچي وشول، او بیا هلته دکان کولاو کړی، او بیا یې دا کول او دا یې کول. نه لکه صرف واقعه د یوسف علیه السلام په مقام واحد ذکر ده، صرف په قرآن کې یو مقام باندې دا یو واقعه راغلی، پاکې عبرتونه دی، هغه ته په خپل مقام ووایه. نور د ټولو نه مفصله واقعه په قرآن کې د کوم ځای پورې هغه مقصد پوره کېږي، هغه پورې واقعه ذکر کوي، نور عیسی بیا نه ذکر کوي. نو مختلفو صورتونو کې دا بیا ورته ګوري. سورت طه کې هم راغلی ده، قصص کې هم راغلی ده، دلته هم ده، شعراء کې هم ده وغیره، 4 مقاماتو باندې ده. الای منګه بیا ولیږلو من بعد مرستا د دې رسولانو نه، دا کوم رسولانو تذکره چې تا واورېده دې صورت کې. موسی علیه السلام بی آیاتنا په نښو خپلو چا ته ملای ولیږلو الی فرعون ته و ملئه او ډلې د هغې ته. ملا نه مراد دلته ډله ده، ډله د چا وه؟ دا ډله د فرعون، د یو تنظیم ځان نه جوړ کړی، بس خپل رټې قایم کړی، بني اسرائیلو نه به خدمتونه اخیستله، د ظلم او د جبر حکومت و، خپلې جیلونه او خپلې ظلمونه او خپلې واک او اختیار و،
خلق به ځان ته په سجده کول مفت به خدمتونه اغستله الی فرعون فرعون ته و ملئه او ډلې دغه ته فظلموا بها الله ویا انکار یې وکړو بها د دغه معجزونه دلته ظلم په معنا د څه دی د انکار هلته مخکې ویل که نه بې آیاتنا آیاتونه نښې م ورکړې وي نو ظلم څه فظلموا بها انکار یې وکړو د دې معجزاتونه فانظر ته وګوره اورېدونکیا د قیسې او د واقعه او د قرآن ته وګوره الله ویا په عبرت سره کیف کان عاقبة المفسدین الله څرنګه شان جامه د فسادګره او د دهشتګردو نو معلومه ده شوله چې دهشتګرد څوک دا فرعون او دغه ملأ او دغه مشران نو چې څوک په نقش د قدمه دا روان د فرعون او دغه د مشران وینه هغه دهشتګرد دی او چې څوک په نقش قدم د محمد رسول الله روان دی هغه امن پسند دی نو ته په خپله فیصله کوه څه دی بی بي سي او د ډیوی راډیونه اوري د قرآن نه یې واوره که نه چې دې چاته ویلې وقال موسی یا فرعون ویلا موسی علیه السلام یا فرعون ای فرعون دې ځینې اول مقام دی د 146 نمبرات پورې به دا چلیږي په دې کې د موسی علیه السلام مکالمه او دعوت دی فرعون ته او مقابله د فرعون دا په واسطې د ساحرانو او ایمان دی به د جادوګر او ساحرانو وقال موسی ویلا موسی علیه السلام قرآن کریم کې 136 مرتبه ذکر شوی د موسی علیه السلام تذکره قرآن کې څو ځای راغلی 136 جلیل القدر پیغمبر دی وایي د په واقع کې ډېر عبرت او د میشن د رسول الله د میشن سره مناسبت خوړلو نو دا ځکه وایي ډېر راغلی ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خان ملک سم ډغره والي رسول الله د کلي د مشر سم والی ده د ګاونډي سم ډغره والي دارنګه یا د قومي سم والی د خپلوان سم والی ده د سپینګیري سره د ځوان سره هجرت وغیره دا ټول په موسی علیه السلام راغلي نه لای ګوره ته به داسې تثبت نه کار علي د داسې استقامت نه به الله وایي کار علي لکه موسی چې د استقامت نه څه دا کار اغستی وقال موسی ویلا موسی علیه السلام یا فرعون دا فرعون می تمخ کې ویلی دا لقب دی د مصر د باچا لکه څرنګه چې امیر المؤمنین دا لقب دی د مسلمانانو د باچا انی رسول ویزا استاذ ما من رب العالمین او راغلی ما د طرفه د رب د مخلوقاتنا حقیق ویل ډیر لایق ما یو معنا مانو ته ګوره درې معنی کوم ګوره حقیق ډیر لایق ما پڅک الا په دې خبره باندې الله اقول علی الله الا الحق نبوای ما فالله باندې الا الحق مگر حق خبره بکم دروغ مروغ دلنه وامه ګوره د دې خبرې ډیره لایق ما چې په الله باندې دروغ نه وامه حق خبره کوم دویمه معنا حقیقنا ډیر مضبوطی ما الا په دې خبره باندې الله اقول علی الله الا الحق نبوای ما په الله باندې مگر حق خبره بکم او په دې باندې ګوره ډیر مضبوطی ما چې باچاهانه او مملکتونه مې تی نشي اړولی دریمه معنا واوره حقیقنا ډیر حریص ما ډیر حرص کوما په دې خبره باندې الله اقول چې نبوای ما په الله باندې الا الحق مگر حق خبره بکوما قد جئتکم ما راوړي دي تاسو لره ببینة واضح دلایل من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه هڅه وکړه فارسل معي بني اسرائیل زما سره خوشي کا بني اسرائیل لره نو ګوره په د وقته په امیر باندې د ظالم د ظلم نه قوم خلاصولم فریضه ده د څنګه چې ګوره د انبیا علیه السلام دا فریضه وه چې الله دین ته به خلک رابلل او توحید نو دا قرنګې ګوره په نبي دا فریضه م وه چې خپل قوم د ظلم او د ستم نه خلاصول
نو دا په ظلم کې وکنه فرعونیانو ته غلامان جوړ کړي دای به ته کارونه اغستل ټول ورځ به ښکته پورته کړل او ډوډۍ له به کور ته لیږل وې ځای لاړ شي خوراک به کور وکړي ډکي به پې راوړل کارونه به پې کول فارسل ما یا زما سره ولېږه بني اسرائیلو لره قال ویلا فرعون ان كنت جئت بآیه یقینا کو تا راوړې ویا څه نښې فاتې بها نو ته راوړه هغې نښو لره ان كنت من الصادقین کو ته د رښتینو پیغمبرانو نه فالقى عصاه وغرزوله موسی علیه السلام امسا لره فاذا هي ثعبان واچانکه دا شوله اجدها ګوره دلته لفظ رالی ثعبان په صورت نمل او قصص کې راځي جان هلته جان دی نو د امسا د مار څو صفته درې ثعبان او حیا او جان سي دای څو نو دا مختلفو اوقاتو کې به دې ته ضرورت نو چې کله فرعون ته په طور د معجزې باندې ښکاره شوله نو هلته هم ته ثعبان جوړ شو اجدها وه صحیح شوله او کله چې موسی علیه السلام له دا معجزه ورکوله ویل وما تلک بیمینک یا موسی وی دې لاس کې دې څه دي قال هي عصای دا مې عصا ده اتوکل علیها ویل په دې باندې خو ډاړوم او ګړو بوزو تپې پاڼې را څنډم ویل القي وی غورځوه چې وی غورځول پیدا هي حیه بس منډې والی نه دا ورکوټی چمچمارو او دارنګې چې کله به دا مقابلې کې به پیش کېدلو نو جان به او ثعبان به دا دوه صورتونه بعضې مفسرین وایي چې جان به په هغه وخت کې چې کله به فرعون ته ښکاره او چې کله به د ساحرانو په مقابله کې نو ثعبان به ځکه بیا خو به هر څه هړپ کول ځان ته به یې راښکل غټ اجدها به وه فاذا هي ثعبان اچانکه د اجدها وه مبین ښکاره دویمه نښه اوس کوي ونزع یده وننست لاسه فاذا هي بیضاء للناظرین ناچانکه دا تک سپینو کتونکو ته صورت طه کې به راشي دویشتم کې قال الملأ ویلا مشرانو من قوم فرعون دا قوم د فرعون ان هذا لساحر علیم ویل دا خو جادوګر دی ډېر پویا تا ته ما ویلو چې پیغمبر الله را لیږي نو دا یو باطل چرچه کړي هغه باطل پې نه الله ماتی ختمی پیا نو د فرعون او د موسی علیه السلام په دور کې د سحر غټه دبدبه وه نو موسی علیه السلام له الله داسې معجزات ورکړله چې دا سحر دبدبه پې نه ختمه کیه چرچه ختمه کی یوریدو اراده لري یخرجکم چې وباسي تاسو لره من ارضکم د ملک ستاسو نه فماذا تامرون نو تاسو ماله څه مشوره راکوئ دا قول د فرعون دی وی او بعد ویا چې دا قول د ملأ دی د ملأ د وړېرګانو دی او ساجي ښکته طبقه وزراو دی وی څه مشوره راکې فرعون او ستا چې دا نور ملګري دي قالو دی ویله ارجح مهلت ولا ورکا واخاه اورور د لره وارسل فی المدائن او اولیگا فی المدائن فخار کی حاشرین راجم کون کی ارجح پمانا رسده اخر مهلت ولا ورک امام قتاده وی احبسو لگی بان کئی سارک عبداللہ بن عباس ویالک مهلت ولا ورک وارسلا فی المدائن اولیگا پخار کی حاشرین راجم کون کی سائران یا تو کراب ولی تالرا بکل ساحر علیم هر یو جادوگر فوا جادوگران براجمه کی بزدل با مقابله وکی و جا سارت را الجادوگران فرعون تا ابن زید ویا دا پا اسکندریه مقام کیا مناظری مجلس ولګیدو میدانو خلق و تراجمه کړو باندې په سیرین ویا چې اتیا زره جادوګر ول راوست باندې وی 40 زره باندې ویا چې نه دا
دې زره وغیره، لیکن په قرآن او حدیث کې د دې ثبوت نشته چې څومره خو زر راغلي وو جادوګران. دا مفسرین خپل اقوال دي. وجاء سحرة را جادوګران فرعون ته قالوا ویلا ان لنا لاجرا، یقینا موږ له به څه مزدوري وي. نو ګوره د باطل همیشه نظر په څه په خپل کټي او په پټي باندې نظري. نو بس دا لا هلکه ایم پی ای شوی نه او نه لا وزیر اعظم شوی او بیا د پیکجونو اعلان کړی، نو بیا خلکو له ورکوي. نو دایم وایه چې یاره موږ له به څه مزدوري کو نه، کو دا کیس وګټو موږ عدالت کې. او دارنګې موږ موسی علیه السلام پړ کړو. نو قال دی ویلا ان لنا، یقینا موږ له به لاجرا څه مزدوري وي، ان کنا نحن الغالبین، وشو موږ چېرته د غلبه موندونکو نه. قال ویلا فرعون نعم او لکم الاجر، او تاسو له به مزدوري وي. خو ویل څه به راکړي؟ ویل یو خو بدله مزدوري مې وي، وانکم یقینا تاسو به لمن المقربین، خامخا دغه تالي څټونې ویه. تالی به ویل بې زموږ نه وروسته څټایه. مقرب د خان ملک دقی چې څه پاتې شي نو هغه څه بس خوار ورته ناستي چېرته په یو دون کاچه منکاچه کې، نو نږدې سړی ورته دق او نوره خو مې ته کړې وه کیسه کنه چې په دغه باندې څومره خوشحاله شوی په زورات باندې. او ویلې چې نن یې راته پلانې ویلې دی نو خوشحاله خدم پې پیښې ووه. وانکما یقینا تاسو به لمن المقربین، خامخا د نږدې کړی شوونی ویه. قالو دی ویله یا موسی اما ان تلقیا، بس جادوګران رال. دا اوس ادب دی ښه، با ادب با نصیب، بی ادب بی نصیبه. ګوره چې کله ادب سړی کې وي الله یو مقام ته رسی، او چې کله یو سړی بې ادب نو دا الله د ځمکې ویه. په دې تاریخ ګواه دی ښه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دور کې هم دا مسله وه، چا کې ادب ډېر و آیت علم ډېر حاصل شوی، چا کې ادب شته صحیح ده توازن پکې شته اته خړې حاصل شوی، چا کې محبت دی سره د ادب نه هغه پسې بیخي د کرخې نه بار شوی ډېر. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا ډېره محبوب د رسول الله صلی الله علیه وسلم له ډېر خدمت کا، او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په کور کې به داسې و صحابه کرام وایي موږ اندې وی چې دا د آل رسول نه دی، موږ دا نه پوهېږو چې دا بریه سړی دی. نو یو ورځ پیغمبر علیه السلام خطبه ویله د جمعې. نو دا خبر هم یاد ساته چې د جمعې په ورځ باندې خطبه ویشي نو د خلکو په څوټونو به نه راوړي بلکې کینې به چې کوم ځای کې ته ځای میلاو شو غلی کښېنه. روایت کې راځي چې دوه کسه ناست یو ته داسې جدا کړي او په منځ کې کښېنې وایي جمعه دې باطل کړه. او کو چاته دې وویله چې ته چپ شه د جمعې په ورځ او خطبه شروع ده نو وایي تا جمعه ضایع کړه، بلکې دا اشاره به ورته کوي غوږ به دا به نه کوي. بهر کې نو چېرته څه خلک راوختله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم غږ وکړ ویل اجلسو، حضراتو ویې کښېنئ په خپل ځای په خطبه کې وي. عبدالله بن مسعود دا غږ واورېدل او ایسته په پیزار ځای کې کښېناسته د جومات نه بار چې کښېناستل رسول الله ولیدو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي یا عبدالله تعال، یا عبدالله بن مسعود تراشه، وی تا ته خو ما نه دي ویلي چې ته کښېنه، ته خو پیزار ځای کې ناست. او ویل د الله رسوله چې تا وویله چې اجلسو کښېنه نو بیا د مور نوم یې یاد کړ، ویل د پلانۍ د زوی به څه مجالي چې یاره دا به پکې سوچ کوي چې دا یې ما ته ویلي او کو نه دی بل ته یې ویلي. خو به چې پیغمبر ویل کښېنه خو کښېنه، ایسته کښېناست. په دې ادب باندې ولا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ایوارډ ورکو. ایوارډ څه ایوارډ یې ولا ورکو؟ دا ایوارډ یې ولا ورکو نشان حیدر یې ولا ورکو.
د الله نبی فرمایي صحابه او تا وی رضیت لی امتی ما رضیت له ابن ام عبده وی زه امت له هغه څیز خوښومه کوم چې عبدالله بن مسعود خوښیه. ای ویل عبدالله بن مسعوده چې څنګه عمل کیا؟ ویل اقرنګ عمل به کویه، اقرنګ کار به کوی. نو زمونږ د مانځه ډانچه ټوله در چا په طریقه ده؟ د عبدالله بن مسعود د فقه حنفي د عبدالله بن مسعود د حدیثونه ثابته ده. دا د هر یو امام فقه د یو صحابیه د روایاتو کې اکثریت د هغې نه ثابت. زمونږ د فقه حنفي اکثر تعلق د عبدالله بن مسعود د حدیثو سره دی. نو د دې د وجې نه عبدالله بن مسعود نه چا تپوس وکړه وی رسول الله له رفولدین کړي؟ هغه ویل لا نه. او دا هغه صحابي دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دله لقب ورکړی دی وی صاحب الوساده. دا د پیغمبر د بالغ ملګری دی. صاحب النالین دا د پیغمبر د پڼو ملګری دی. صاحب السواک دا د پیغمبر د میسواک ملګری دی. نو دی پکې بېادبي وکړله وی دا د ونې نه چیت و پیغمبر یې نه ولیدلی. نو د صحابي ګستاخه شو. نو لکه دومره چیت و چې په ځمکه ننوتی و چې دا رسول الله چېرته په ژوند کې نه دی لیدلی او ټول عمر یې ورسه تېر کړی چې په کور یې تېر کړی دی او بهر او په سفر په هره موقع کې ورسه دا ملګری صاحب السفر هم دی. په سفرونو کې ورسره ورسه دی چې کله څلتله نخله مقام ته لاړ او پیرانو له دعوت ورکوم دا وسو عبدالله بن مسعود صاحب رضی الله تعالی عنہ وسو. نو دا ولا پیغمبر څه ورکړی و؟ ایوارډ ورک. پس په ادب، پس ادب پکې. عبدالله بن عباس د شپې لوټه ډکه کړې وه، ادب یې د پیغمبر کړی و. رسول الله ته پوښتنه وکړه وی دا چا؟ وی دا ما. بس پیغمبر ورته دعا وکړله وی اللهم علمه الکتاب، الله د خپل کتاب علم ولا ورک. 10 سال په عمر کې دا ترجمان القرآن، 10 کاله عمر او د قرآن مفسر. دا ولې دا هلته ادب کړی و؟ د شپې یوه لوټه ډکه کړې وه او پیغمبر تهجدو ته راپاڅېدلی و بس. نو با ادب با نصیب دی. نو ادب به دین کې به د دې د وجې نه علما وی القرآن كله ادب، قرآن ټول ادب دی. وی العلم كله ادب، علم ټول څه دی؟ ادب دی. او چا کې چې ادب نشته نو وی د کې نه د قرآن علم شته او نه اوس علم شته، دا بې ادبه دی. نو دلته اوس موسی علیه السلام د ساحرانو جادوګرو د موسی علیه السلام ادب وکړو. ران مقابلې له خو راغلي دي خو عاجزي پکې ده. نو موسی علیه السلام ته وایي منګه اول سحر ښکاره کړو نه ته. نو موسی علیه السلام وایي قالو دوی ویله یا موسی اما ان تلقیا یا ته پیش کې جادو لرا و اما نکونا یا بشو منګه نحنو منګه الملقین غورځون کې د جادو، یا به منګه خپله کرتوت پیش کو، تی پیش کې خپله سحر او کو منګه. نو قال ویلا موسی علیه السلام القو غورځویا پیش کې جادو لرا. فلما القو هر کله چې وی غورځولې رسۍ او امساګانې، هلته بران صورت طه شپږشتم کې رسۍ او امساګانې وغورځولې. فلما القو هر کله چې وی غورځولې رسۍ او امساګانې سحرو، نو نظربازي وکړله اعین الناس، د خلکو په نظر باندې نظرونه یې وله بند کړي او دا کیږي، دا څه مسله نه ده. د خلکو نظر کله کله وساجي بندیږي. دا دلته یو کسو اوی زه روان وم یو ځای ته، نو ویل یو ساحر جادوګر دی. ویل هغه وروره د بل څه لاندې وتی دی، په دې خبره یې اوس شرط ایښی دی چې سبا کې دا په دې پښه کې مې پړی واچوه او ته ما د دې ځینه وخوځوه. نو ویل وروره هغه توت ته پړی تړلی دی او ډډه یې والې ده او خپې یې غځولې او دا بل زورې کوي. نو دا ګنې و چې په خپه پسې تړلې ده. نو زه پې واړلم هلکه دا ته ویل چې دلته مې شرط ایښی دی چې د دې ځینه مې وخوځوه.
ویل ما چې الله دې پوهه که سیر یې کړی دی توت ته دغه اچلې ده بیا سته او ډډه یې ورته والې ده او ساحر و جادوګر دا کله کوي جادوګران ته میلې له به تلی بزرګه که نه خو خیر یې کړی هغه سره خپله دغه ورسره یې ده کمیټې غونته کړي او داسې ټپی ټپی وایي ګوره ورته ښه روپۍ وله وایي راځي نو کله پکې ډالر پیدا کړي کله پاکستانی او کله افغانی نو چې دا روپۍ پیدا کولی نو دومره چغې په دې میله کې سلاوارې خو کور کې دي کینې او دې له به راځي که او که په سیر جادو او روپۍ پیدا کېدلی صحیح ده نو زمونږ ملک باندې دومره قرضه ده یو ساحر به بس یې دا خزانې ټولې ډکلې وي د مهنګایي دې ختمه شوې وي نو په سحرونو دا شی نه پیدا کېږي دا وخت یې به سترګې دله بندي کړي او په بل طرف روان شي او دا اکثر دا کوړو منتر والا هم دا شی نه کوي صحیح ده خورې وایي زما په مخ کې وایي په ولي اور بلیدو او وایي سوی نه یو ما ته وایي که نه رالی یو زیله تلی او نو ما ورته وویله چې څنګه سړی و یاره وایي د ظالم زوی وایي په ولو یې اور بلیدو ولي وایي اور هغسې او سوی نه دا یې په ده باندې نظر بازي کړې ده نو دا کله کله نظر وساجي څه کېږي بندېږي او سحر اثر کوي ځکه خو پیغمبر علاج خوستلی چې کله درته سحر لګېدلو نو وایي اووه دانې عجوه کجورې په ناره باندې خوره بس د سحر اثرات به څه کي دا به ختم کي او صورت بقره باندې او څه آیاتونه ورسره نور دي او څه ورسه مسنون دواګانې په هغه به د بیرو پاڼې دم کې او بیا به یې اوټکې او هغه باندې به غسل کې د غسل خپله طریقه ده د سحر اثرات برمانی څه نه راځي ختم بشي نو سحر اثر کوي کله بل دیندارو باندې کراچۍ کې یو عالم و شیخ الحدیث هغه باندې چا سحر کړی او ژبې بیکار نه کو مکمل یې چاړه کړی بیا د هغې علماو علاج وکړو نو دا کله اثرات کوي نو قال ویلا القو فلما القوا سحروا جادو یې وکړل اعین الناس په سترګو د خلکو باندې واسترهبوهم او ویرول دی ولره وجاء بسحر عظیم او راتلې وکړله په جادو لوی باندې یو معنا دویم معنا واوره فلما القوا هر کله چې وی غورځاو سحرو نو جادو وکړلو اعین الناس د خلکو په نظر باندې واسترهبوهم او غټ وګڼلو دی خلکو دی جادو لره غټ یې وګڼو چې خدا پاکه دا څومره اجدهاګانې دي خو خلک ترې ویرېدل ای د امساګانو نه خلکو په نظرونو ماران او اجدهاګانې راتلي او دارنګې د رسو خلکو په نظر کې اجدهاګانې وجاءو او راتلې وکړله بسحر عظیم په جادو لوی باندې خوږره د دی په ګمانونو کې واوحینا لای منګه وحی وکړله الی موسی موسی علیه السلام ته ان القی عصاک چې وغورځوه امسا خپله پیدا هي تلقف نو وقف دی جیمه نو فالقه وی غورځوله موسی علیه السلام فاذا هي تلقف فسچانک یوه نوڼی کړله ماغه څه لره یافکون چې دی د ځانه جوړ کړي وو یو معنی خو دا ده دویمه معنی دا ده علامه شیراني وی ګوره د سحر اثرات ختم کړه دا کم مار چې الله معجزه د دې امسانه پیدا کړه د موسی علیه السلام دې سا راښکه نو چې سا یې راښکله او نظربازي او جادو هغه یې راښکو هغه چې خلکو ویل دا خو امساګانې پرتې دي او رسۍ پرتې دي کم دي او دویمه معنا نه ده ظاهر علي تلقف په معنا د نوڼۍ بس یوه جامې ته د لاندې کړه او بله جامې پې د بره کړله اخو یې راښکله او استاد یې بیا یې رو مخ راواړو فرعون ته نه چې فرعون ته یې مخ راواړو نو کاب ویبولو کما یبولو الحمار وی داسې دس یې کړی و لکه خر د پاسېدو به نه او موسی علیه السلام ته وی چې دا اجدها درواله ایمان راوړم د به وعدې کولی خو بیا به چې کله لږ ساعت وشو بیا به بیا من کرو د دې خدا کارو د باطل پرسته نو اچانک یو نوڼۍ کړله هغه څه ای من الجبال والعصي هغه امساګانې او رسیه هغه یوه نوڼۍ کړله ما سیفکون چې دی جوړ کړي فوقع الحق ثابت شلو حق او ښکاره شلو حق مجاهد ویا ای ظهر الحق وقع په معنه د ظهره قرطبي وی نو ښکاره شلو حق و بطله
او باطل شما څه کانو چې د یعملونه کولو به یې فغلبو کمزوري کړی شو هنالک په دغه ځای کې او په دغه وخت کې وانقلبو او واپس شلو فرعون او قوم دده صاغرین ذلیلا ځکه چې کیل کودي وبیلو کنه نو بس موسی علیه السلام یو تن تنها او یو هارون علیه السلام او ټول اویا زره مخلوقات او جادوګران او لوی وزرا او باچا د ملک دیو شکست وخوړ نو راپاڅېدل یو واپس شلو ذلیلو و القی السحره او وغورځولی شو جادوګران ساجدین سجده کوونکي دا اوس اثر د سره وتلو د ادب ګوره چې ادب یې کړی دی نو با ادب با نصیب الله ورته ایمان نصیب کو او چې کله ادب وسایده پکې نه نو ګوره لارې نه کولاوی الله اقرنګې به بندې د پسې د هدایت لارې نه کولاوی قالو دی ویلا مننا منګ ایمان راوړی دی برب العالمین فرب د عالم باندې نو چې کله دا ټکې واوې په رب د عالم هم ایمان راوړی نو فرعون بیا غاړه تازه کړله ویل ما یادیه ځکه هغه هلته صورت نازعات کې ویلي کنه انا ربکم الاعلی وی زه ستاسو رب یم د ټولو نه لوی اوچته نو رب د عالم هغه ځان ته ویلی نو د وی غره شو ناغ ویل متاویگا پا کرسی که متاویگا ربی موسیٰ و هارون زخو رب یادوم د موسیٰ و د هارون پاقیم ایمان را وڑی گورا نو چې دا خبره واوری دا وز دمکیان ورکیا نو داعی تال تسلی دا او پیغمبر لتسلی دا چې کله ظالم باچا گورا غصه شین وس بدی مرگری ټکیا نو دا بل وسونر دی چې رسول الله باندې کله د سحر او د جادو الزام ولګیدو نو هغه خو چا مقابله نشو کولی لا فاتو بصورة من مثله راوړی الله یو صورت کنه چې دای د ځانه جوړ کړي جادو د سر تم راوله جادوګر نو دیم الزام لګولې چې موسی علی السلام ساحر او جادوګر دی نو الله وی راولې ری وسلو یا زراغم پس جیده شو نو چې وی بیللا وسې مشوره وکړه ویل څه چل کو وس ویل د کار کو کنه چې دا خلک ډیری او دا کم مرګري چې وسره دی ویل دا ویل دا لاري کوڅې وته بندوي چې ناراضي سر د بخلاصي دا ان شاء الله تعالی ما سیرت تنیت کړي دی د روجین روس ته کو ژوند دیو صحیح ده نو بیا په ماخوستانه بیا په هفته کې یو ورځ یا دوه ورځې صرف سیرت دي سیرت ځان له استاد خوان دی صحیح ده نو آی کې نه دی با کې دا تدابیر دي چې هغه ګوري نو بستا ایمان به ټوسی مضبوط وي چې ایمان تقویت درجه ته رسې او ایمان قوي کې او په دین اسلام باندې پېښما نو سیرت د رسول الله به ګوري بس بیا بر تلاره همواري بیا بر سترګه مرګ نه سوځي دا مسالې خود مخ کې نراغلي دي نو دای مشوره وکړه چې اوس وته د مرګري وایو ګورال ته رسول الله ته مشوره کړې و ویل مرګري ولا وای نو الته به بلال خور کې به پړې به ته چلو او کوڅو کې به راخ او کله به پس کروټو سملاول او کله به په ګټه د بارکه خودلی بیا مشوره وکړه ویل زیفا ولا ما ورکوي نه پاغ زمانه کې خو زیفا نه و خو د خلکو گاونډیانو با سوفیل سره وړل په خپل تی بیان باندې خوراک سکاک طلباء ولرولو او یا صحابه دیرو په صفات د رسول الله سره او منیټر څوک ابي هريره نو خلکو به د خوراک نو هغه یاد به التراشی و چې د پیغمبر سره کم خلک دی په دې خرچ مکوي سوره توبه کې به تراشی نو دا منافقانو دا مشوره وکړه لکه اوس زمونږ خلک چې ونه ډوډۍ مدرسې له ورکړي وای دا خو زمونږ په زیپو باندې غټ شوي اخیر بکواس دی کن نو طالب او عالم ته د دین دا الله رب العزت د دې خلکو په صدقه خیرات کې برخه نه دا کړي نه ولا قبلای د دې خلینا ولا دسي غلط الفاظ الله صادره کی چې هغه صدقه ارڅ په تباہ او برباد شي پسین باندې څه شي دا وی وړلې شي ساده به اخلاصي نو تا خو الله لکړي کنه نو دا اعتراضات شوي دي نو ایوه صدقه په مکوي خرچه په مکوي خبیا نو بیا بل مشوره رسول الله ته دا وکړه ویل لار او ته بند کوي کنډکټار او ته پکې واچوي څنګه ویل مارکونډي غنی به ام جمیل ته ویل راوړیا او ویل دا به ته په لار کې چې جمعه تراتو نو په جامو پسې بین خدي پلنګ پسې نو په هغه زمانہ کې مارکونډي غنا وا او په دې زمانہ کې کنډکټاری نو اسم اور اس میں فرق ہے په بولاب او بده کې څه فرق شته
نو نشته پکې کنه چې څه کارې قبرې بې وستا دي دا تاریخ یې موږ ته پروت دی نو اوس دې ملګري رایساروي دا ترتیب هغه هم کړی فرعون او د فرعون په قدم باندې ابو جهل روانو ځکه رسول الله وی چې غټ فرعون د موسی علیه السلام خو زما د امت فرعون ته نشي رسېدی دا حدیث دی د الله د پیغمبر وی دا هغه هم غټ فرعون دی خو زما د امت فرعون ته نشي رسېدی ولې ځکه چې کله ته سر کټ کاو سر دا تی عبدالله بن مسعود ته کټ کاو او ته ویل محمد رسول الله ته به ووی چې هغه کینه او بغض او حسد او دشمنی مې سره ګوره د مرګ نه وروسته زیاته ده کومه مې چې په ژوند باندې ده سوه دا د حال ښه چې د مرګ نه مې سره وروسته هم څه ده کینه او حسد دی پیغمبر علیه السلام ته عبدالله بن مسعود دا خبره وکړه هغه مسکی شو ویل فرعون د موسی مخ ویل زمونږ موسی ته زمونږ فرعون ته نشي رسېدی خو بیا هم چې کله اوبو واغست اوس به یې وینې ویل ما ایمان راوړی دی خو د ظالم بچي نه سر واو ایمان یې نه راوړ صحیح ده او بیا هم پیغمبر ته وایي دشمن مې بالا د زن کدن کی نو دا کیسې به راځي ښه تا ته وایي ګوره وی وسه دمکې ورکوي ملګري رایسارویه قال ویلا فرعون آمنتم به تاسو ایمان راوړی دی په ده باندې قبل ان آذن لکم مخکې د دې نه چې ما اجازت کړی وی تاسو ته خو ما اجازت نه و کړی زما د اجازت نه بغیر ایمان راوړی دی ان هذا لمکر دا خو چل دی مکرتموه تاسو جوړ کړی دی فی المدینه په ښار کې سلام جوړ کړی دی لتخرجوا منها د دې لپاره چې تاسو وباسئ منها د دې ښار نه اهله اوسېدونکي د دې نو چې دا ترې وباسئ نو ځان له به مشري والی فسوف تعلمون زر دی چې تاسو به پوه شئ ښه دمکي ورکوي لأقطعن ایدیکم خامخا به زه کټ کما ستاسو لاسونو لره لاسونو له به کټ کړم عبدالله بن عباس وی اول هغه سړی چې هغه د لاس په کټ کولو باندې ابتدا کړې و او شروع یې کړې وه وی دا فرعون او وی اول هغه سړی چې هغه پانسي ایجاد کړې وه پانسي دا پانسي نه ده دا پانسي فرعون ایجاد کړې وه پوسولی کېدل بیا د فرعون په نقش قدم باندې نصارا روانو نو چې عیسی علیه السلام د مرګ دعوې وکړله نو الله یې وما صلبو پوسولی کړی نه دی ګوره نو په شریعت کې د الله پیغمبر وایي چې ته قصاص علی او سړی وجنې نو په توره به ته سروې په ښایسته طریقه د هغه مخ بېګړاو نشي او په اسانتیا د هغه نه څه وځي روح وځي نو قصاص په توره دی او اوس قصاص عمل کې پڅالي اخلي خو نه خو کو چرته بالفرض هماسې کله کې د املوکو په طول کې رالی صحیح شوله نو وی د هغه سناغه د پانسي کوي نو دا کار وی د چاو د فرعون دا جایز نه ده ښه طریقه دا نه ده د کې سخت تکلیف نو ویلا عبدالله بن عباس وی دا ایجاد ده کړی لأقطعن ایدیکم وی زه به کټ کما خامخا ستاسو لاسونو لره وارجلکم او ستاسو پښو لره من خلاف رد و بدل ثم لأصلبنکم بیا به پوسولی کم تاسو لره ځوړن به کم تاسو لره اجمعین ټولو لره ولیم ځوړن دوماوی چې خلک د نه عبرت والی چې بیا نور څوک ایمان نه راوړي نو کله کله ګوره د وخت ظالمان داسې سزاګانې خلکو له ورکویه چې بیا به د جیم ها دال نوم نشي اخیستلی داسې حد د باندې کراس کوي لأصلبنکم پوسولی کوم تاسو اجمعین ټول قالو دی ویلا انا الى ربنا منقلبون قالو دی ویلا لا زیره هیڅ پرواوی نشته مړه مخکې به صورت شعرا کې به بیا راشي او طه کې قالو ویلا انا الى ربنا منقلبون یقینا موږ خپل رب ته واپس کیدونکي یو وما تنقم منا او تبد نگنی زمنگنا الا ان آمنا بی آیات ربنا مگر دا خبر بد گنیا چه منگ ایمان روڑے پایتونو درب دا خبر سر بد گنی لما جاءتنا هر کل چرال منگ لرا نور دیوی ایسا سنشتا ندران سا پتے شریک دے ندران سا پولا نراسوی پا میراس کی شریکیت
نه مې نه پس دعوه کړې نه دې نه پس دعوه کړې ده صرف وې دې ته غلې چې ان آمنا بآیات ربنا منګه صرف د الله په آیاتونو ایمان راوړی دی لما جاتنا هر کله چې منګ لرال نو دا ما مخکې د آیاتونه راړولي وو سورت بروج مې ته راړولی و حج مې راړولی و مؤمن مې راړولی و مائده مې راړولې وه چې د مسلمان سره دشمني د عالم سره دشمني دا صرف په ایمان او په قرآن ده نور د چا نه چا پټۍ نیولې کم مولا د چا نه پټۍ نیولې په کلي علاقې کې خوار ولی مونځ کوي چربانګ را روان شوی څه کوي مقتدیانو له جمع کړو په هغه باندې څه زور دی ولې دا حالات خراب نه دي څومره نازک حالت دا خور په سیلۍ او په یخنۍ او په باران کې را رواني هیر او رغم د سید مقتدیانو له جمع وکړم مقتدي کې د سړي بچی نه هغه د خپو ته غني اچ او دغه مقتدي د لاسده ته بې نقصان رسیږي چې څوک ته پوښتنه کوي امام هم څنګه دی او خو یې غټ دهشتګرد دا ټول کارونه وایي د جوړ کړي دي داسې جوړ کړي دي نو امامانو خو خپل کڼ کو تسرونه والي علماء صحیح ده نو دا صرف ایمان وی بد ګڼي وی دا فرعون هم بد ګڼو خیر دی تیم ګڼ ربنا ای زمنګ ربا افرغ علینا یا الله راتوی که په منګه باندې صبر عبدالله بن عباس ویا چې کله ته لاس کټ کول او کله ته پخې کټ کولې نو دا جمله ویلې وه او دا جمله د رسول الله صحابه هم ویلې وه په میدان د جهاد کې سخته د باندې راتلله نو استاد دا دعا وصیت ساته چې ربنا افرغ علینا صبر وتوفنا مسلمین او یا الله روحنا نوالا سره د مؤمنانو مسلمانانو سره یا الله واخلا وقال الملأ من قوم فرعون دا دویم مقام دی وس د 130 نمبر آیات پورې دې کې خلاصه ده د څه د راتللو د مصائبو په موسی علیه السلام او د هغې په ملګرو باندې د طرفه د فرعون نه نو اوس مصائب راځي نو مسله چې د کله وکړله او مقابله دې کله وکړله او وسادي ملګري د نه شهیدان کړله او لاس او پښې ته نه کټ کړلې نو اوس نور مصائب ته وی غوښ نو وقال الملأ الى مشران من قوم فرعون د قوم د فرعون وی اتذر موسی آیت پرید موسی وقوم او د ملګری قوم مراد تنه سدي ملګری دی وی تا پریدی موسی او د قوم او مرګری ولی لیفسدوا فی الارض دی خو فساد کوي په ځمکه کې شر خورای ګوراندا نورم د ځان سره سیوا کیا ویذرک او تپریدی و الہتک او د مالها او معبودک و الہتک عبادت الہتک په معنا پېښ و عبادت الہتک ویذرک او تپریدی دلرا و الہتک عبادت الہتک عبادت د الہ د مرګری دی د رب عبادت کوي او تی پریدی او دا موسی هم د رب عبادت کوي د خپل رب او تی پریدی نو د رب د عبادت هم ویل مپریدا نکوه زمانه کې چې وای بس نور ارڅ کوه خو قرآن به نه بیانې او داسې قرآن به نه بیانې لکه څنګه چې شیخ ولی الله د کابل ګرام ویلی وای دا قرآن به نه ووی نور قرآنونه ووی خو هغه خو داسې ویلی او زه د یو استاذ خواله لاړم او هغه بیا د بل خواله لاړم په شروع دوران کې قرآن مې 2 ځل ایله ترجمه کړی وه نو داغه نه ما تپوس وکړو ما ویل چې نن سبا زمانه کې په قرآن باندې ښه څوک پوهېږي چې هاخواله سړی لاړ شي او درس دې وکړي نه راته ویل چې زمونږ ډېر مشایخ دي خو ویل ما د خپل استاذ نه تپوس کړی د شیخ طاهر نه مې تپوس کړی رحمه الله نه د شیخ یار باچا رحمه الله نه مې تپوس کړی او د شیخ شاپور رحمه الله نه مې تپوس کړی ویل مال چې په قرآن ښه څوک پوهېږي ویل چې په نن سبا زمانه کې په قرآن صرف ولی الله د کابل ګرام پوهېږي بس په قرآن دقه سړی الله څه دی پوه کړی دی د قرآن ته ما ویلي دا مقصدونه نه دي چې دا ټکی څو ځل راغلی او استاد دا پکې دا دی او دا پکې دا دی قرآن د زمانې سره لګول غواړي الله په دې کې ستاسو د قیامته پورې خبر دی
دا خبر نه خلک خبر کوي ګوره چې دا دین کوي دا مسلې د باندې راځي چې دا څه مسلې دي دا څه مصائب ته دا د قرآن ذکر کړي خو بعضې علما په الله پې کړي دي او بعضې په لا نه دی پویه د هغه په ذهنونو پردي دي صحیح ده نو په دې زمانه کې پکې لکه زمونږ مشر عالم مفتی مجتبی عامر الله پې کړی دی نو چې هغه ثاني ولی الله دی صحیح ده ځکه هغه ثاني شیخ د کابل ګرام دی بس دا په نقش قدم روان دی څه قرآن چې وا دام د قشان قرآن وي په صحیح طریقه نو تقوا هم ده نوجوان هم دی او لوی عالم هم دی په قرآن هم پوهېږي نو په کار داره چې طالب العلم کم از کم د هغه نه قرآن لږ زده کړي نو دا ښه دوره ده که نه دا کې کېږي رجب کې نو په کار دا کې شرکت سړی کې علما پکې کېني بهترین علما پکې کېني موږ ځان له دې ځل نیت کړی خو بس دا رانلی چې یو 10 ورځې 15 خوسه سړی سکیني کن اثر خو یې د عالم خپل نو بهر کې په مسله دا ده استادي چې وای ته پرېږدیا د لره او د دا قوم لره ملګرو لره چې فساد وکړي فی الارض په ځمکه وایه درکه او ته پرېږدي و الهتک او عبادت د ده د الهه د ده د اله د ده د اله عبادت پرېږدي خجی یو معنی خدا شوله دا خو یوه معنی ده خو دویمه معنی واوره چې کومه د آیات ته هغه دا ده ګوره وقال الملأ الى مشرانو د قوم د فرعون نه اتذر موسی ته پرېږدي موسی وقومه او قوم د ده لیفسدو چې فساد وکړي فی الارض په ځمکه ویذرک او ته پرېږدي والهت د لره والهتک او عبادت د خپل معبود عبادت غوا ته پرېږدي نو دی د غوا عبادت کوو که نو دویمه معنی مفسرینو دام کړې ده عبدالله بن عباس وایي د ده یو معبود بقره وایي چې کله به یې ښایسته غونته کې غوا ولیدله بس هغې ته په سجده لکه نن سبا زمانه کې وایي چې هندوان ښه غونته کې غوا ویني ورمنډې پسې وایي ګریزرې تودي نو بس سر ورته ونیسي سپې سر وینځي پاک صفا سوتره نو اوس دقه حال تبلیغین تلي وو هغو کارګزاري ویله وی موږ لاړو نو ویل هلته موږ ته یو کس ویله چې ګوره د هندوستان په بیکرو کې به مټایي نه رالی وی موږ چې ولې وی دته اعلی مټایي هغه ده چې هغه د غوا په میتیازو کې پیړې جوړې شوي بهترینه ماوه ویل دا هغه ده او بهترینه څه شی ګلاب جامنه ویل هغه دی چې هغه د غوا په میتیازو کې برابر شوی نو بیا به موږ نور سره هغه څه پروټ مروټه خو ساجي د هغو د هندوانو دې نه به دا نه راغستل پته خو یې نه لګېدله که نه خجی نو عبادت الهتک و الهتک او ته پرېږدی خپله معبودانو لره یعنې د غوا لره پرېږدی قال وی ویله سنقتلو ابناءهم اوس بله دمکي راله اوس مسله دا ده اوس چې په یارانو دوستانو هم کار ونه شو اخونه یې لاسونه کټ کړله پسوله یې کړله زنده یې کړله جیلونه یې ترېنه ډک کړله نو اوس وایه دا بچي مړه کوي بچي وله مړه کوه نو چې لږه ځکه بچو ته خو ثمرة القلب ویلې ده نو د بني اسرائیلو په بچو یو شروع وکړه نو قال ویل فرعون سنقتل ابناهم زر دی ویل چې موږ به مړه کوه د دې بچو لره اوس ده داسې ولې نه ویله چې سنقتل موسی چې ایسته څه خلاصه شوې ویه کار په دې باندې خلاص شوی ویه چې یاره موسی علیه السلام هم څه کړی وی وجلی وی داسې یې ولې ونه ویل او داسې یې ویله چې یاره څوک مړ که اولاد مړه که او داسې یې ونه ویل چې موسی علیه السلام مړ که دا یې ولې نه ویل جواب دا دی وساجیه وی لعلمو انه لا یقدر علی وی دته دا پته وه چې د موسی علیه السلام په مرګ دا سړی قادره نه دی نو معلومه دا شوله چې د فرعون کفر دا کفر جهودي او عنادي و لکه دته دا پته وه چې موسی علیه السلام د الله پیغمبر دی زه د ده په مرګ باندې قادر نیم او نیشم وجلی نو دمکی ورکیا قال وی ویلا سنقتل ابناءهم زر دی وی چې موږ به مړه کو ابناءهم بچي د دیو
ونستحیی نساهم او مړه به کوا نساهما ونستحیی او موږ به حیا ولو نساهم د دیو د جینکو. دوه معنی مې ته کړې وي، یا د حیا نه دی او یا د حیات نه. یا معنا ده چې حیا به ترېنه والو، ای دی به څه کو بېعزته به کو او دارنګې ژوندی به پرېږدو. نو رسول الله فرمایي حدیث کې راځي چې د زنانو کثرت او د نارینه قلت دا سبب د فتنې دی، او دا په اخر دور کې چې نارینه به کمیږي او زنانه به څه کېږي ډېرېږي. ځکه وایي نارینه به نه په جهاد کې او په سنګورونو کې او د دین د قربانۍ دپاره وفات کېږي، شهیدان کېږي به، او زنانه خو به په کورونو کې. نو په حدیث کې راځي وایي په کور کې به 50 زنانۍ او یو به نارینۍ. د یو روایت کې دا راځي علامات قیامت کې چې د 50 زنانو به یو نګران سړی. نو یو معنی دا ده چې ژوندی به پرېږدو د دیو جینکو لره. نو چې ډېرېدلی ولکان به وجنو، نو بس بېحیي به په خپله راشي. لکه اوس زمانه کې ته ګوره که نه بېحیي چې په بازار کې جینکۍ ډېرې شي او سړي کم شو، نو په خپله بېحیي جوړه شو. خو چې بازار کې سړي ډېرې او چېرته ضرورت په بنا باندې یوه ښځه روزه څه مسله ده جوړېږي نه. وإنا فوقهم قاهرون او یقینا منګه د دیو د باره غالب یو. قال ویلا موسی علیه السلام لقومي قوم خپل ته. نو دا یا دلیل په دې خبره باندې چې کله په ملګرو باندې تکالیف را، نو امیر له پکار دیا چې هغه به تلقین د صبر او د استعانت خپله ما تحت له ورکوي. او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه له ورکړی. چې کله غزوه احزاب وه نو ویل توجه الی الله، الله ته توجه برابر کړي. نو بس صحابه توجه الله ته وه. دلته موسی علیه السلام بني اسرائیلو ملګرو ته وایي. قال ویلا موسی علیه السلام لقومي قوم خپل ته استعینوا بالله امداد غواړئ د الله په نوم، واصبروا صبر کوئ. ان الارض لله یقینا ځمکه د یو الله ده، یورث الله میراث کې ورکوي من یشاء چاله چې وغواړي من عباده د خپلو بندګانو نه، والعاقبة د آخري انجام للمتقین د پاره د پرهیزګارانو دی. قالو دی ویلا اوذینا من قبل، اوذینا ویل موږ له تکلیف راکړی شوی دی من قبل مخکې ان تاتینا صادرات للونه ومن بعد ما جئتنا پس هغه نه چې ته موږ له رالې. چې ته نه وې راغلی ام موږ باندې دا تکالیف، نو زموږ نه به یې خدمتونه اخیستله، کرایه به نه راکوله، روټۍ له به یې کور ته لیږلو، ظلمونه به او چې ته رالې مسلې جوړې شي. ستا نه مخکې خو یې موږ واړه قتلول، ماشومان یې وجله. دا قول دی مفسرین وایي دا د څه دپاره کړی؟ آیا دا د غم اظهار و د موسی علیه السلام د ملګرو؟ ځکه هلته خو دمکي ورکړې وه فرعونیانو. نو علما وایه چې هذا القول للتثبت لا للحزن، دا د غم نه دی، دا د تثبت دی. موسی علیه السلام ته وایه چې ته پروا مه کوه، دا دمکیانو خو دی دا موږ له مخکې م راکړي، او دا اولاد زمونږ وجل او زنانه بې حیا کول دا خو دی مخکې کول زمونږ سره. نو خیر دی چې ته وروسته رالې کورې کړم، څه خبره خو نه ده، اوس خو موږ په دین حقه باندې ولاړ. نو دا وایي د تثبت دپاره دی، دا د څه دپاره نه دی؟ د غم دپاره نه دی او د کمزورۍ اظهار نه دی، دا بلکې د مضبوطیا اظهار دی. وایي نو قالو دی ویله اوذینا موږ له تکلیف راکړی شوی دی من قبل مخکې ان تاتینا صادرات للونه ومن بعد ما جئتنا پس هغه نه چې ته موږ له رالې. قال وی ویله موسی علیه السلام عسى ربکم ای یقیني ده چې ستاسو رب به ایهلک عدوکم هلاک به کړي دشمن ستاسو. دلته عسا دی او عسا چې کله د رب او د آسان رسل لفظ د الله راشي، نو دا په معنی د یقین او د وجبای. نو دلته عسا په معنی د امید نه دی، دا معنی چرته ونه کې چې قال عسى ربکم امید دی یا نږدې ده چې ستاسو رب به دشمن هلاکي. نه، واجبه ده او یقیني خبره ده چې هلاک به کړي ستاسو دشمن ستاسو رب، ویستخلفکم او آباد به کړي تاسو لره فی الارض په ځمکه باندې، فینظر او بګوري کیف تعملون چې تاسو څرنګه عملونه کوئ، چې څه عمل کې. نو هغه عمله طریقه باندې الله رب العزت ګوري.
ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین ونقص من الثمرات. دا څوم مقام دی؟ دریم مقام دی د 129 نمبر آیته پورې. په دې کې نزول د عذاب الهی دی په دشمن د موسی علیه السلام باندې. دا آیت وایي په دې دلیل دی او دا دریم مقام د دې لپاره امت مسلمه ته په قرآن کې ذکر دی چې تسلی پکې د داعی لره چې ګوره ته کله کار کې او ستا بددعا او ستا الله ته توجه دا بې ځایه نه ده تلې. د موسی علیه السلام خیرې ګوره 40 کاله پس قبولي شوي، نو 40 کاله پس الله تباه و برباد کړه. ولقد اخذنا لای منګه نیولې ولای منګه آل فرعون خاندان د فرعون لرا بسنینا فقط په کلونو باندې ونقص لایک اموال من الثمرات د میوو لعلهم یذکرون د دې لپاره چې د نصیحت قبول کی. نو کله کله ګور الله منګه دې لرا ولیا چې الله ته توجه برابر کیا، کله کله الله بارانونه دې لبندیا، کله فصل دې خرابیا چې الله د مؤمنان رجوع کیا. نو الله ګور لعلهم یذکرون د دې لپاره چې نصیحت والی. فاذا جاءتهم الحسنه کله بچراله دیو لرا څه خوشحالي قالو دی بویل لنا هذه ویل دا منګه د دې لایقیو ای لنا هذه معنا ده دا هذه حق لنا و دا زمنګه حق دی لکه نن سبا زمانه کې چې خلک وای یاره وای دا زما د مټو طاقت دی او زما د لاسو مزدوري ده. نه نه وی دا د الله کومک او امداد دی. دارنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابه کرامو په باره کې مرضی. صحابه کرام په باره کې چې کله آیات راغلي چې په دې مسکینان او غرباو باندې به تاسو صدقه او خیرات کوئ، نو د مدینه منافقین ویل وی کو چارته الله ته دا صحابه د رسول الله او دا د رسول الله دا دین وته خوخوي، نو دې دین لبه موړ پیدا کړي وي او دې صحابه ولبه خوراکونه ورکړي وي. دا خبر د مدینه منافقینو کړي وا توبه کې براش. هغه ځکه دلتم ګوره دا وایي چې کله برال دیو لرا څه خوشحالي، نو هغوی به ویل منګه د الله خوښ یو، دیو به ویل قالو لنا هذه دا منګې لایق یو د دې. وان تصبهم کو برسې د دیو ته سیئتون څه تکلیفه یطیروا بموسی، نو بدپالي بینی ولا په موسی علیه السلام باندې. بدپالي څه ته وایي؟ سپیرتوب. دا خبره یاده ساته، په اسلام کې تیاره نشته، لا تیاره ده په اسلام. اے رسول الله فرمای ګوره سپیرتوب عقیده په اسلام کې نشته. باندې چیراله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا عدوى په اسلام، په اسلام کې ګوره دا عقیده نشته چې د بیماری انتقال د یو نه بل ته کیږي. دا عقیده باندې ساتي چې کرونا لګیا یو نه لګیو تاسو د خلو ته وربوزي تړلې او جمعاتونو کې د سپونه تاسو کړل او حد دم برباد کو، حد لدم خلق بان کړه، عمره نه دم بان کړه، تراویحات نه دم بان کړه او جنازو لدم خلق نه پرې کوسل. دا د مشرکین د مکه عقیده وا. نو د الله نبی الله عدو په اسلام په اسلام کې د بیماری انتقال نه، نو باندې چین خډاړه خلق هغه ویل یا رسول الله زمونږ یو اوخي او هغه خارختی او چې کله وسه روغ اوخ ودراو نو ویل هغه می خارختی کی، نو ویل دا چې شی ویل خارختی کوته چې نه لګي. نو د الله رسول ته ما اجرب الاول ویل ای باندې چې دا اول چا خارختی کړو، هغه ویل یا رسول الله دا خو الله خارختی کړو، نو خو ویل دا دویم هم خارختی کو، نو خو چې الله نه غوښتلې دا دویم هم نه اول هم نه خارختی کو، دا دویم هم. نو چې الله وغواړي کرونا به تلګي چې نه وا، نو د کرونا په کال باندې وستاجي ما 25 ختمونه کړیو او په اق کال باندې دومره ستړي مشي زما سره په ژوندۍ کې چانه دي کړی د څه به سره داخلي جنگولي او څه پروانه یو را ستلې هغه کورې لګولې ما چې بل ورځ لانرش دلته یو راغله او ما ته د خلکو سره دومره ملاقاتونه کې سلیم شو د لاس لیک پس پیرډو انځه او ول دا چیز لګوا دا هغه را پس هغه شب ملقیم را لګیدو هغه نه انځي په لاس شي نه مینو او کریم را پس را لګیدو طالبان لرګمان روښه دا خو ملنګان خلک ملکو دیو د ستارخان ته امریکای ولید په اقورز به امریکا پریس چې سره به ولید ستارخان ولید دا خو په ګټوم نه دی مې دې ته ګټې مې دا کوي ماشاءالله د تریشن نه ول الله مې دې مضبوطی ور کړی دا سی ګټې خوري صحیح ده. نو دا د الله په دین باندې ملنګ خلق دی، نو دای بابت پالینه ولا په موسی علی السلام باندې و من او فاچا باندې ما هو چې د سره و ان دا به وې دا ستاد لا ست سپیره چې ویل کلی لراغلی
لکه زمونږ د خلکو مخکې نظریه دا وه چې کله به انګور راواده شول او په کور کې به څه چل وشو ویل دا سپیرو لورم چې راوسېده ویل بس ویل ورځ هم د خوشحالۍ ونې لیدله. اوس هم ډېر خلک داسې وایي هلکه په انسانانو کې سپیرتوب نشته الله هم پوهیږ کو سپیرتوب وی د الله نبي ویاک وی دا به په کور کې وی په سورلۍ کې به وی خو سپیرتوب په اسلام کې نشته. حالات الله بدلی او حالات الله ښه کوي دا د الله په قدرت کې دي او دا مسله ده ښه پال په اسلام کې نیول شته بدپالي نشته. ښه پال څنګه دی هلکه په قرض پسې سار روان دي صحیح ده نو په قرض پسې روان یو یاره په لار الله بس ابتدایي ده له څه رالی دغه دی دا عالم او یا یو داعي د له مخې له درله یو پاک سړی چې کار وشو زه قرضدار به نن قرض راکوي ولې نن راسه اولنی ملاقات د مولا او د تبلیغي وشو نو دا په شریعت کې جایز ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا به د صحابه نوم بدلاو نوم به ولا به وی سهل نوم کېده وه چې ټول عمر د باندې سیک اسانتیای سید ابن مسیب وایي زما د نیکه پلار نوم څه حزن نو رسول الله ته وایي چې دا نوم دې بدل کړه چې دا مې پلار یې نه بدلوم بل په موږ یې څه غمونه دي نو د الله پیغمبر ته وایي چې دا نوم بدل که سهل یې که چې سهول اسانتیا د باندې راشي. نیکه ولا نوم کېښودلو عبدالمطلب رسول الله علیه نوم کېښودلو محمد نو د مشرکینو جرګه راله ویل څنګه دی ولا محمد ایښی دی وی ستا په خاندان کې دا نوم نشته د دیو په خاندان په عربو کې دا نوم نه و نو هغه ته ویل دا مې ولا ځکه ایښی دی چې د دې سړي خلک تعریفونه کوي نو د محمد رسول الله نوم نیکه ایښی و بس خلک یې تعریف د دې معنی هم دا ده چې صفت کړی شوی بس د خلکو په خوله باندې دغه صفتونه جاري دي د غیر مسلم هم متصادق قوانین و نو ښه پال شته او ساجي بد پال په شریعت کې دا نشته دی ګوره د چا د لاسه سپیره کېږي نه ښه نو دی بعد وین توصیبهم کو برسېده دی تا سیئات څه تکلیفه یطیرو بموسی نو بدپالي به نیوله په موسی علیه السلام سپیرتوب ومن او په هغه چا باندې ما چې د ده سره و الا خبردار الله انما طائرهم یقینا سپیروالی د دیو عند الله دا په اختیار د الله کې دی یا وساجی کشاف وی اللہ مزم شری عند اللہ اے شؤومهم مکتوب عند اللہ دا سپیرتو بید اللہ پنیز لکلے شوی دے پازل کی ولیکن اکثرهم لیکن زیاد دیونا لا یعلمون نفویگی وقالو ویل بدی مهما تاتینا مهما کلمه دا شرط دا مهما هر کلا چه تراوڑیا هر کلا چه تراوڑیا تاتینا کتا منگ لراوڑیا بیهی تاتینا بیهی من آیا تراوڑی منگ لرات سنخا لیتا سرنا بیها چه تا جادو که داغی پذیریا پا منگ باندی هر یو نخ راوڑا کتا منگ تا آیا دی بیزاخ کارا کی کتا منگ لارا قاد سالی پا منگ راشی کتا ویا چه یرا پتا سبانی سختی راشی بارانون بنش یاد امسانا دها جوڑی گیا مهما تاتینا بیهی من آیا هر یو معجزه چې ته موږ له راوړې هر کله چې تا معجزه موږ له راوړې څه نښه لتسحرنا بها چې ته واړې په هغه باندې زموږ نظرونه ای لتصرفنا یا لتسحرنا چې ته جادو کې په موږ بها د هغې په ذریعې نو فما نحن لک بمؤمنین موږ نیو په تا باندې ایمان راوړونکي دای حد د عناد دی زدو فارسلنا علیهم علای موږ راولېږله په دیو باندې الطوفان الماء الکثیر توپان مراد څه دی مای کثیر بیا به په دې ژبه علامه سمرقندي وګورئ صحیح شوله علامه سمرقندي به پې وګورئ تفصیل کړی دی یو ځل پې توپان رالی بیا پې وساجیک څه راله ملخان راله بیا پې نسپګې بیا پې چینځخې بیا پې نه وینه د دې نه مخکې قادسالي وه نو کله به هم چې څه رال موسی علیه السلام له به رال بس وی چې دې ځل دا راشي موږ ایمان راوړو بس یو کال به هغه لرې شو بیا به الټه شو نو بیا په الله توپان راوست چې توپان نه خلاص شو بیا موسی علیه السلام دعا وکړه بیا ولا ملخانو سوال یې وکړه هغه ختم شو بیا په الله سپږې مسلط چې سپږې ختمې شولې بیا په الله چینځخې مسلط په اوبو یې به یې چینځخو نه ډکوي بیا یې موسی علیه السلام ته سوال بیا په الله وینه مسلط کړه چې اوبه به بني اسرائیل وسکلې بني اسرائیل هم هلته وکنه
نو بني اسرائیل به وبس کلی اوبه به وي چې فرعوني به خولې ته راچوتولي سبعي نه شو. نو موسی علیه السلام ته فریاد او جړا وکړه. بیا هغه سوال وکړو چې نه سمېدل کیسه په یو ځل په سیند باندې لاوک په اخره کې تباک. نو د دې د وجې نه علامه ابن قیم وایي پښتانه د بني اسرائیلو په اولاد کې دی، په دې هم الله بې شماره نعمتونه کړي، خو د ناشکره سامن دي. نو ځکه کله کله پې دا پتونه راځي. نو ته اوس ګوره که نه په موږ لږ نعمتونه دي. هغه مړز تیار ورکړی و، موږ له په ارامۍ چرګان تیار را کړي، هغو له الله ترنجبین ورکړی و، موږ له ګوچي را کړي دي، شهد پکې دي روره قسمه قسم. مخکې به شات خلک اصلي، اوس یې ته وګوره په ارامۍ مچۍ وله پیدا کړي، د دنیا شاتونه نه خوري. څومره اشیا دي. مخکې هغو به چېرته لون ګبین خور، تاله په بیکرۍ کې وچ ګبین هم پیدا کړي، هغو لډو په سترګو لیدلی او تاله یې درکړی دی. نو دا نعمتونه دي بني اسرائیلو اولاد کې وایي ته راځي. ښه دا خلک وایي د خالد بن ولید په اولاد کې، خالد بن ولید په اولاد کې اوس په فلسطین کې ناست وي. خالد ولید په اولاد کې نه، د بني اسرائیلو په بچو کې دی. علامه ابن قیم په دې غټ باس کړی دی خپل کتاب کې چې پښتونه د دې سلسله د بني اسرائیلو نه راوتې ده، د یو پلار اغزي کې بني اسرائیلو کې و. ښه لا فارسل علیهم طوفان، مګر راولېږه په دې باندې طوفان والجراد او ملخان والقمل او سپږیک والضفادع او چینځخي والدم او وینه و آیات دا نښې وي مفصلات پرله پسې مسلسل. نو دا ضفادع د دې نه مرګ نه پیغمبر علیه السلام منع هم کړې ده، دا چې دا ټرار کوي دا اسکار کوي وره دا به وینه وجنئ، دا چې راوخیږي. نو حدیث کې راځي دا مه وجنه. فاستکبروا علی دین ویوالی وکړو وکانو دی قوما یو قوم مجرمین جرم کوونکي. ولما وقع علیهم الرجز، هر کله چې رابلی په دې باندې عذاب، قالو دی به ویل یا موسی ادع لنا، یا موسی سوال وکړه زموږ دپاره ربک د رب نه، وسیله دې ثابته شوله چې د ژوندی به د ژوندي نه سوال کوه. ژوندی ته ووه وی رورګوټ یې موږ هم په دعا کې مه هېروه. موسی علیه السلام دا عمر رضی الله تعالی عنه عمرې لتلو، رسول الله لراله ویل عمرې ته مې اراده ده، د الله نبي وایي موږ هم روره ګوره په دعا کې هېر نه کړې. نو دعا کې یادوه. نو ژوندي ته به وایي ته اوس تلی ماله پیغمبر په اسره راکړه او یا د ولی بابا راکړه، یو دیوانه بابا په اسره باندې راکړه. دلته وایي قالو ادع لنا، سوال وکړه زموږ دپاره د رب نه، بما هده عندک، بما دا څه هده عندک چې لو دې کړی ستا سره، لئن کشفت عنا کو تا لرې کو زموږ نه، یا لرې شو ستا په دوا باندې زموږ نه رجز د عذاب، لنؤمنن لک، نو موږ به خامخا ایمان راوړو په تا باندې، ولنرسلن معک، او موږ به خامخا لیږو ستا سره بني اسرائیلو لره. فلما کشفنا عنهم، هر کله چې لرې کړو موږ عنهم الرجز د دې نه ناکار عذاب، الی اجل د یو نیټې پورې، یو مقرر میعاد پورې لرې شو، هم چې د یا بالغوه رسېدونکي و هغې ته، اذا هم ینکثون، نو اچانک دی به ماتول لوزونو لره، وعدې ماتې کړې بېرته ویل ایمان نه راوړو. نو فانتقمنا لای منګه بدل واغستو، انتقام ملای واغستو منهم د دیونه، فاغرقنا ملای منګه ډوب کړه دیو لره فی الیم، په بحر قلزم کې، دریاب نه مراد دلته بحر قلزم دی، منګه ډوب کړه دیو لره په دریاب کې. ولی بانهم یقینا دی کذبوا دروغجنې ګڼلي و بآیاتنا زموږ آیاتونو لره، وکانو د عنها د هغې نه غافلین نه خبره. و اورثنا القوم الذین لا، منګه میراث کې ورکړو هغه قوم لره دغه ځمکه لا کانو چې ودی یستضعفون ولا یستضعفون، کمزوري به ګڼلی شلو مشارق الارض و مغاربها، مشرقونه د ځمکې و مغاربه او مغربونه د هغې. مشرق او مغرب منګه بني اسرائیلو له په څه ورکو په میراث کې ورکو، لکه کمزوري چې ګڼلی شو لکه افغانستان الله وله بېرته ورکو که نه 52 ملکونه نه وله واغس دی وله یې ورکو، اسلام یې پرې ناپیس کړو. نو چې کله د الله شي وسایي الله به څه شي، ځمکه د الله ده ښه. التي هغه ځمکه لا ویا بارکنا فیها چې موږ برکت اچولی په هغې کې، برکت پکې د څه د اوبه او د ونو، سرسبز علاقه چې دا نو دا شام او عراق دی، دا بني اسرائیل له ټول ورکړي. دې ته مسکن الانبیا وایي، فلسطین عراق شام دا مسکن د انبیاو دی. رسول الله فرمایي چې شام کې امن و په ټوله دنیا کې به امني، چې شام کې بې امني وه په ټوله دنیا کې به امن نه وي. نو شام بې امنه دی، ټوله دنیا کې امن نشته.
او د الله نبی ویا چې قیامت ته نږدې به په شام کې د وینو ولې رواني لکه اوبه چې څنګه رواني نو داسې به د وینو ډنډونه رواني په شام کې نو دا اوس په معرکې وشوې که نه ډېرې لانجې مانجې نه لای منګه برکت اچولی پیا پای کې وتمت کلمت ربک او پورا شوله فیصله د رب ستا الحسنه ښایسته علی بني اسرائیل په بني اسرائیلو باندې بما صبرو په سبب دا څه چې دوی صبر کړی ودمرنا لای منګه هلاک کړله ما هغه څه کانه چې ویسنو کول با فرعون هغه بنګلې او هغه آبادیانې وقومه او قوم د ده وما کانو یعرشون او هغه چې و د یعرشون آبادي جوړونکي یا سفر کوونکي یا آبادي کوونکي واخر دعوانا الحمدلله